الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما قابل قدر محترم اوریدونکو، ستاسو خدمت کې د وضو فضائل او د وضو فرائض او بعض مسائل بیان شوي وو. نننې زموږ دغه مجلس کې ان شاء الله العزیز د وضو سنت بیانېږي چې په وضو کې څو خبرې سنت دي. محترمو، د ټول اول سنت پیژندل پکار دی چې سنت څه ته ویل کېږي. نو د سنت په تعریف کې علما کرام فرمایي چې سنت د دین هغه لار ته ویل کېږي کوم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت وي. الطریقة المسلوکة فی الدین من غیر افتراض ولا وجوب. او بعض حضرات داسې د سنت تعریف کوي چې ما واظب علیه النبی صلی الله علیه وسلم او الخلفاء، چې په کوم دی پیغمبر اسلام یا حضرات خلفای راشدین مواظبه همیشه. او کوم خبره چې په وضو کې سنت دی هغه چې کوم تاسو خدمت کې مختصرا اجمالا ذکر کوم، او بیا د هغه نورستو د هر یو د لپاره خپل دلیل هغه ان شاء الله العزیز ذکر کیږي. اول نمبر نیت کول په وضو کې سنت دی. نمبر 2 بسم الله ویل په وضو کې دا سنت دی. نمبر 3 درې پیغه خپل لاسونه د ګټو پورې وینځل د دې زګونو پورې دا کوم دی سنت دی. نمبر 4 مسواک کول سنت دی. نمبر 5 مزمزه یعنی درې پیغه خله ته اوبا اچول دا سنت دی. نمبر 6 استنشاق کول یعنی درې پیغه خپل پوزه ته اوبا اچول دا سنت دی. نمبر 7 تخلیل اللحیه د ګیره خلال کول دا سنت دی. نمبر 8 د ګوتو خلال کول د لاسونو او د خپو د ګوتو خلال کول دا په وضو کې سنت دی. نمبر 9 تسلیس یعنی هر یو اندام درې پیری وینځل کم چې وینځل والا اندامونه دي نو مسحت اوتل د مسح نه بغیر چې کم نور اندامونه دي درې پیری وینځل دا په وضو کې سنت دی. نمبر 10 د پوره سر مسح کول دا چې کم دی نو سنت دی. نمبر 11 د غوږونو مسح کول سنت دی. نمبر 12 په ترتیب سره وضو کول دا چې کوم دی سنت دی. نمبر 13 موالات یعنی په داسې انداز باندې په داسې طریقې سره وضو کول چې یو عضو وچ شوی نه وي او بل عضو ورپسې سړی ووینځي دا هم هغه چې کوم دی سنت دی. او نمبر 14 د خې طرف نه شروع کول دا هم سنت دی. بیا محترمو 15 پکې بعض علما کرامو دلک حساب کړی دی. نو د دلک نه مراد دا دی چې کم اعضاء په وضو کې وینځل دي نو هغه په لاس باندې مګل د پاره د دې چې او ورته په صحیح طریقې سره ورسیږي. لیکن صحیح خبره دا ده چې دلک د مستحبات نه دی، اگر چې دل کې بعض علما کرامو د سنتو نه هم حساب کړی دی نو موږ تاسو خدمت کې هغه د سنتو په دې فهرست کې هم هغه کوم دی ذکر کو. محترمو، اوس د ټول اول هغه کوم دی په وضو کې نیت کول دی. نیت دا سیز دی چې په دې باندې د تمام اعمالو دار و مدار دی. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی بخاری شریف جلد 102 کې نقل کړی دی او مسلم شریف جلد 2 صفحه نمبر 140 کې نقل کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. بخاری شریف جلد 1 صفحه نمبر 2 او مسلم شریف جلد 2 صفحه نمبر 140 باندې دا حدیث نقل کړی دی. نبی اسلام فرمایي د تمام اعمال دار و مدار په نیت باندې دی او هر انسان ته به هغه څه ملاويږي کوم چې دوی نیت کړی وي. او بل حدیث ته نبی علیه الصلاۃ والسلام دی فیض القدیر جلد 2 صفحه نمبر 291 کې او دغه رنګه علامه بیهقی رحم الله او امام طبرانی رحم الله دغه روایت نقل کړی دی ونیت المؤمن خیر من عمله، چې د مسلمان مؤمن نیت د هغه د عمل نه غوړه دی. زما محترمو، د دې ځنا علما کرام د نیت ثبوت چې دا سنت ته په وضو کې د دې روایتونه کوي. نیت په اصل کې
دا د زړه قصد او اراده ته ویل کېږي د وجنا په وضو کې د زړه نه د وضو قصد او اراده کول دا ضروری دي اگر چې کباز کسان د دې نیت الفاظ په جبه باندې ذکر کې نو دا هم جایز دي لیکن په جبه باندې د دې ذکر کول ضروری او واجب غني لازم غني نو بیا په دې سره دا خبره بدعت ګرځيږي ځکه چې دا سن نه دي ثابت نو لہذا کچرته کې دا سي بغیر د لزوم نه او بغیر د وجوب نه یو سړی په جبه باندې هغه الفاظ د نیت ذکر کې نو هم ټیک دا خو ضروری به نه غني اخلاص په عبادت کې د نیت نه بغیر ناراضي نو څنګه چې د انسان نیت وي د قشاند کې بعد د هغه د عبادت ثواب او اجر او بدلا دته ملاويږي زما محترمو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه حضرت امام اوزاعی رحمت الله علیه حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه او حضرت امام مالک رحمت الله علیه دا تمام حضرات فرمایي چې په وضو کې نیت کول دا سنت دي دویم نمبر تسمیه ویل یعنی بسم الله ویل په وضو کې د وضو شروع کېدو نه مخکې بسم الله ویل دا سنت دي د بسم الله ویلو احادیث کې مختلف الفاظ راغلي دي لہذا چا چې کم هم ذکر کړل د هغه سنت په دې سر ادا شي لکه مثلا مجمع الزوائد جلد 1 صفحه نمبر 220 کې په حواله د طبرانی سره دا حدیث الفاظ نقل کړي دي او په هغه کې د بسم الله د پر داسې الفاظ راغلي دي بسم الله والحمد لله بیا کنز العمال جلد نمبر 9 صفحه نمبر 118 کې د دې متعلق صرف الفاظ د بسم الله راغلي دي او دغه رنګه دارقطنی جلد 1 صفحه نمبر 71 کې النسائی شریف جلد 1 صفحه نمبر 25 کې سنن الکبرى د امام بیهقی رحمه الله جلد 1 صفحه نمبر 43 کې او دغه رنګه کبیری شرح نقایا وغیرہ کې د دې الفاظ پر بسم الله راغلي دي بسم الله الرحمن الرحیم لہذا تسمیه ویل په وضو کې دا سنت ته چا چې په دې کې کم هم الفاظ ذکر کړل دا هغه سنت به ادا کیږي حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ابو داود شریف جلد 1 صفحه نمبر 14 کې دا حدیث نقل کړی دی چې دا هغه سړي مونږ نه کېږي د چا چې وضو نه وي او د چا وضو چې او وضو نه کېږي د هغه کس چا چې بسم الله ونویل یعنی د الله نوم روان غستو مستدرک حاکم ابن ماجه هم دا روایت نقل کړی دی او زموږ محترم د دې حدیث مبارکه نه بعض حضرات وایي چې یاره دا خبره ثابتېږي چې بسم الله په وضو کې واجب ده لیکن دا یو بل روایت ته دارقطنی سنن الکبرى د امام بیهقی د هغه جلد 1 صفحه نمبر 44 کې او دارقطنی جلد 1 صفحه نمبر 73 او 74 کې دا روایت ته دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ او د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ نه نقل دي د روایت الفاظ ذکر کوم د دینه ثابتېږي چې وضو کې بسم الله ویل دا سنت دي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کم سړی وضو وکي او د بسم الله وایي نو بیا د هغه ټول بدن په دې سره پاک شي او کم سړی چې وضو وکي او بسم الله پکې اون وایي نو صرف اعضاء وضو ور سره پاکيږي باقي بدن نه پاکيږي نو کچر د کې وضو لازمه او واجبه وي ضروری وي پکې سنت نه وي نو بیا به بالکل د وضو نه کېدل لیکن دغه حدیث نه معلومه شول چې وضو خو ټیک ده لیکن ثواب کې کمی راځي دغه حدیث الفاظ داسې دي دغه تدریوان حضرات ابو هريره رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ او حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا حضرات مرفوعا روایت نقل کړي قال من توضأ وذكر الله فإنه يطهر جسده كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر إلا موضع الوضوء ترجمه ما مخکې ذکر کړل محترم د تسمیه متعلق یو مسله دا هم یاد ساتل پکار دي بعض حضرات د اودس چردام نمخ کې یعنی د وضو نمخ کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وایي نو چونکه احادیث کې د دې حکم نه دی راغلی د دې وجنه د وضو نمخ کې اعوذ بالله ویل نشته بلکې صرف بسم الله ویل دي محترم دریم نمبر په وضو کې لاسونه د ګټو پورې وینځل دا سنت دي
چې کله سړی وضو شروع کوي نو مخکې بخپل لاسونه درې پیری هغه کوم د دې ګټو پوری وینځي. دلیل په دې باندې د حضرت عبد الله ابن زید رضی الله تعالی عنہ د هغه روایت ته چاته تاسو کو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام وضو څنګه وا هغه لوخه رو غختلو باغې کې وبراوړي او هغه لوخه پزان یعنی پلاسو باندې را الټه کو او درې پر خپل لاسونه وینځل دا نورست ورته بیا وضو کړل او بیا او فرمایل چې دقه شانت کې د نبی اسلام وضو وا فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا لوخه را الټه کو او دا غنه درې پر خپل لاسونه د ګټو پوری اول وینځل دویجنا لاسونه درې پرې وینځل دا سنت دی. دا حدیث مسلم شریف جلد 1 صفحه نمبر 123 کې نقل کړی دی. یا زما محترم سلورم نمبر مسواک کول په وضو کې دا سنت دی. په دې باندې حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی. بخاری شریف جلد 1 صفحه نمبر 123 کې او مسلم شریف جلد 1 صفحه نمبر 129 کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مرفوعا نقل کړي ولولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه کزما په امت دا خبره نگرانه دي نو ما ورته د هر منځه په وخت کې د مسواک کولو حکم کړی وي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مرفوعا نقل کړي و 10 من الفطره او په هغه کې دا خبره هم ذکر کړل چې وسواک و لسزنا دا د فطرت نه دی یا په هغه کې مسواک ذکر کړی دی. د مسلم شریف جلد 1 صفحه نمبر 129 کې او ابن ماجه صفحه نمبر 25 کې د حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حدیث نقل کړی دی. محترم نسائی شریف جلد 1 صفحه نمبر 25 کې هم د حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یو روایت نقل کړی دی. فرمایي قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم السواک مطهره للفم مرضات للرب چې مسواک کول داخله هم پاک کړي او هل الله رب العزت هم په دې سره راضي کیږي. مسند احمد کې هم دا روایت نقل کړي جلد 6 صفحه نمبر 62 کې دا ورنګي په دارمی کې هم دا روایت موجود دی جلد 1 صفحه نمبر 140 کې. دې وجنا په وضو کې مسواک کول دا سنت دي. د مسواک د پاره یو مسله دا یاد ساتل پکار دي چې کله هم سړی مسواک کوي نو دا به په داسې انداز باندې مسواک کوي په داسې بر طرف باندې نه کوي یعنی د غاښونو د اوږدوالي په اعتبار سره به مسواک نه کوي بلکې د پلنوالي په اعتبار سره به مسواک کوي. ځکه حدیث د حضرت بحر رضی الله تعالی عنہ دی کنز العمال جلد نمبر 9 صفحه نمبر 276 کې حدیث نقل کړی دی. حضرت بحر رضی الله تعالی عنہ فرمایي کان النبي صلی الله علیه وسلم یستاک عرضا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به مسواک عرضا یعنی په پلنوالي باندې به کوي د غاښونو د داسې د پلنوالي په اعتبار سره نبی علیه الصلاۃ والسلام مسواک کوي. بیا یو دا مسله هم یاد ساتل پکار دي چې مسواک کول سرنګي د سړو د پاره دي د قشاند کې د خوځو د پاره هم جایز دي یوازې د سړو سره خاص نه دي. برش استعمالول هم جایز دي لیکن په هغه باندې سنت نه ادا کیږي زنده چې په هغه کې د حرام وختونه نه وی جوړ شوی. نمبر 5 مزمزه کول یعنی خلیته درې پرې اوبا اچول دا په وضو کې سنت دي. دی باندې حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی نیل الاوتار جلد 1 صفحه نمبر 157 کې دا حدیث نقل کړی دی. حضرت عاصم بن لقیط عن ابيه د خپل پلار نه نقل کړي او هغه بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه نقل کړي عن النبي صلی الله علیه وسلم اذا توضأت فابلغ في المزمزه والاستنشاق شکل تو وضو کې نبی رسول ورته فرمایل چې مبالغه کوا په مزمزه او استنشاق کې یعنی خلیته ابو اچول کې او پوز ته ابو اچول کې خپره مبالغه کوا الا ان تكون صائما مگر دا کته د روزه په حالت کې نو بیا اغلق په قلار باندې کوا احتیاط کوا اسنه چرته کې دنه وبتیر نشي ځکه چې روزه بیا خرابېږي په دې سره. نو چې کله سړی د روزه په حالت کې نه نو بیا خلیته او پوز ته غرغړه کول او استنشاق کول په کامل طریقې سره نو دا به سنت دي. نمبر 6 استنشاق کول دا په وضو کې سنت دي. استنشاق مطلب دا پوز ته درې پرې اوبا اچول او هغه بیا سونول. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث نقل کړي و نبی اسلام او فرمایل چې کله څوک وضو کوي نو
فلیستنثر ثلاثا درې پیری د خپل پوز غسون کې. دا حدیث بخاری شریف جلد 1 صفحه نمبر 225 کې او دغه رنګ مسلم شریف جلد 1 صفحه نمبر 124 کې دغه روایت راغلی دی. بیا بل روایت د بخاری شریف جلد 1 صفحه نمبر 28 کې او مسلم شریف جلد 1 صفحه نمبر 124 کې، ابو داود شریف جلد 1 صفحه نمبر 19 کې او نسائی شریف جلد 1 صفحه نمبر 26 کې یو بل حدیث د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه دی. فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر. وای کله تاسو کې څوک وضو کوي نو خپل پوزه ته د اوبه اچي او بیا د هغه سون کې، نو لہذا استنشاق کول په وضو کې دا سنت دی. نمبر 7 تخلیل اللحیه یعنی د ګیرې خلال کول دا سنت دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي. ابو داود شریف جلد 1 صفحه نمبر 19 کې دا حدیث نقل کړی دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی علیه الصلاۃ والسلام وضو کړل، بیا په لاس کې دغه رنګ اوبره واغسته او د خپل ګیرې مبارکي لاندې ورواچول او بیا په خپل ګیره مبارکه کې خلال وکړو او وی فرمایل چې داسې زما رب ماته حکم کړی دی. نو دا غرنګ د ګیره خلال کول دا چې کوم دی په وضو کې سنت دی. محترم اتم نمبر په وضو کې د ګوتو خلال کول د لاسونو او د خپو د ګوتو خلال کول دا سنت دی. په دې باندې حدیث ترمذی شریف جلد 1 صفحه نمبر 32 کې او په مستدرک حاکم جلد 1 صفحه نمبر 147 کې او په نسائی شریف جلد 1 صفحه نمبر 31 کې د حضرت لقید بن صبورنا هغه د خپل پلار نه نقل کړي به نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل قال النبي صلی الله علیه وسلم اذا توضأت فاسبغ الوضوء فخلل بين الاصابع. چې کله ته وضو کې نو په صحیح طریقې سره وضو کوا او د خپل ګوتو د هغه خلال کوا. یو بل روایت دارقطنی د هغه کې په صفحه نمبر 95 باندې د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نه روایت نقل کړی دی عن عائشة رضی الله تعالی عنها مرفوعا خللوا بين اصابعكم لا يخلي الله تعالی بينها بالنار. و د خپل بل کوي اسنه چې الله تعالی در لبیا د جهنم په ور باندې د حال وکي. د دې وجنه د ګوتو د لاسونو او د خپو د ګوتو خلال کول فوزو کې دا سنت دی. لسم نمبر د پوره سر مسح کول دا یو پیرا د پوره سر مسح کول دا په وضو کې سنت دی. لکه په دې باندې روایت د حضرت عبد الله ابن زید رضی الله تعالی عنہ دی. هغه فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وضو وکړل فمسح برأسه وادبر بهما. نبی علیہ السلام د سر مسح وکړل او د خپل لاسونه مبارکه شاته سټ طرف ته ویولله شاته طرف ته بوتلل یعنی د پوره سر مسح وکړل. بخاری شریف جلد 1 صفحه نمبر 32 کې دا روایت نقل کړی دی او امام ترمذی رحمه الله جلد 1 صفحه نمبر 31 کې دا روایت نقل کړی دی. نمبر 11 د غوګونو مسح کول سنت دی. لکه په دې باندې روایت د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی و ان النبي صلی الله علیه وسلم مسح برأسه واذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بابهاميه. دغه نسائی شریف جلد 1 صفحه نمبر 29 کې دا روایت نقل کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مسح وکړه د خپل سر او د خپل غوګونو. نو د غوګونو کې چې کم دنه طرف ته نو دا به شهادت په دې ګوتو باندې هغه دنه حصہ وکړي شي او کم چې بهر طرف ته هغه په دې غټه ګوته باندې هغه مسح وکړي شي. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې طریقې سره د غوګونو مسح کړی دا. نمبر 12 په ترتیب سره وضو کول دا سنت دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بلا ترتیب وضو دا نه ثابت. او نمبر 13 موالات یعنی په در په وضو کول چې یو عضو لا نه وچ شي او بل عضو ورپسې وینځل شي. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام نه داسې وضو نه ثابت چې هغه په منځ کې وقفه کړی وي. او نمبر 14 د خې طرف نه شروع کول دا چې کوم دینو په وضو کې سنت دی. لکه حدیث کې راځي ابن ماجه جلد 1 صفحه نمبر 33 کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک دی اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم. چې کله تاسو وضو کوئ نو د خپل خې طرف باندې شروع کوئ یعنی د خې طرف نه شروع کوئ.
دا 14 دا خبر په وضو کې سنت دی او 15 نمبر کم چې عند الباس دی نه هغه دلک دی یعنی د وضو هغه اعضاء چې کم دینو په لاس باندې مګل چې وضو او ورته په صحیح طریقې سره ورسیږي. زموږ محترمو دې ځکه یو مسله دا هم یاد ساتل پکار دی کله نه کله داسې کېږي چې په وضو کې بعض وختونو کې زموږ د سړو په لاس باندې ګړی وي او هغه ډېره پیټ ورغلی وي یا بعض کسان هغه ګوتای په لاس کوي نو کله چا ګوتای په لاس وي یا ګړی په لاس وي نو هغه له حرکت ورکول ضروری دی او که بالفرض دا بالکل پیټ وي نو بیا هغه له حرکت ورکول واجب دی چې د هغه لاندې اوبا ور ورسیږي او که زنانه د هغه کړای پلاس وی بنگړی پلاس وی او دا پټ ورغلی وي نو هغه له حرکت ورکای چې دغه بنگړو او دغه کړای وغیرہ د لاندې هم هغه اوبا په صحیح طریقې سره ور ورسیږي. خپل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لاس مبارکونو کې ګوتای وا او چې کله به وضو کول نه هغه له حرکت ورکو لکه حضرت ابو رافع رضی الله تعالی عنہ فرمای وکانه النبی صلی الله علیه وسلم اذا توضأ حرك خاتمه دارقطنی جلد 1 صفحه نمبر 83 کې دا حدیث نقل کړی دی چې کله به پیغمبر اسلام وضو کول نو خپل هغه انګوټه له حرکت ورکو او دغه رنګي په مصنف ابن ابي شيبه جلد 1 صفحه نمبر 29 کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ عمل نقل کړی دی فحرك خاتمه چې د علی رضی الله تعالی عنہ انګوټه ته هم هغه حرکت ورکو او دغه رنګ یو روایت په مصنف ابن ابي شيبه کې جلد 1 صفحه نمبر 29 کې د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه هم هغه دغه مبارک هم راغلي دي چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په کله وضو کول نه خپل انګوټه له حرکت ورکاو وکانه اذا توضأ حرك خاتمه کله وضو کول نو خپل خاتم یعنی انګوټه له حرکت ورکاو. نو د دې وجنا کله چا بنگړی پلاس وی ګړای پلاس وی یا انګوټای پلاس کړی وی او دا پیټ وی نو بیا علما لیکي چې د حرکت ورکول واجب دي چې دا خبره په یقین سره حاصل شي چې د لاندې اوبا ور ورسېدي ورنه مخ کې روایت مونږ ویلو کچرته کې د وضو په اعضاو کې یو اندام هغه وچ پاتې شي او دومره وچ پاتې شي د ویخته مقدار ته لږ معمولی زه هم باغی کې وچ پاتې شي نو وضو نه کیږي. د دې وجنا په صحیح طریقې سره پر په احتیاط سره او په خیال سره وضو کول پکار دي. الله رب عزت دې مونږ ټول ته په صحیح طریقې سره د وضو کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا